ستا په جلسو کې د پاکستان جنډه بنده ده، ستا په جلسو کې د پاکستان ترانه بنده ده. او منظور پښتین زه تا ته دا خبره یو بله کوم، ته چې په خپله په طالبانو کې وې یا ستا ورور قاري محسن په طالبانو کې په هغه وخت کې تا دا غږ ولې نه کوو؟ بعضې شیطانان، بعضې داسې خلک چې هغه د چن ډالرو په سر باندې، د چن پیسو په سر باندې خپله خاوره خو څه کوي، خپل ایمان یې غرق کړه. خو د پښتنو نوم په آل وڼ کې، په آل دنیا کې، په آل خلکو کې داسې تاثر خور کو چې د پښتون شمله دې بدنامه کړه، د پښتون پټکې دې بدنام کو، د پښتون نوم دې بدنام کو، د پښتون ناموس دې بدنام کو. حالیه منظور پښتین ډله چې کوم دی هغه راپاڅېدلې ده او پاک فوج ته یا ادارو ته یا پاکستان ته بدې ردې ویل شو. اولنۍ خبره خو دا ده چې کوم محب وطن پاکستانی دی یا د پاکستان قدر شیری دی، که هغه هر قسمه دی، خو د پاکستان شیری دی، که هغه پنجابی دی، که هغه سندی دی، که هغه بلوچی دی او که هغه پښتون دی. ټیک شو جی. نو په هغه باندې دا خبره فرض عین ده چې د خپل د ملک دفاع وکړي، د خپل د ادارو دفاع وکړي، د خپل د دې پاکستان دفاع وکړي. ټیک شو. نن سبا کې د سوشل میډیا دور دی او واقعي خبره دا ده چې بعضې شیطانان، بعضې داسې خلک چې هغه د چن ډالرو په سر باندې، د چن پیسو په سر باندې خپله خاوره خو څه کوي، خپل ایمان یې غرق کړه. هغه داسې جي د پښتون ترجماني دوی په داسې انداز سره وکړه چې پښتون زمونږ آرمي نه مني، یا آرمي ته بدې ردې وي، یا ایجنسۍ نه مني، ایجنسو ته بدې ردې وي، یا دا پاکستان نه مني، پاکستان ته بدې ردې وي. نو د دې خبرې نه، د دې قسمه حالاتو نه، د دې قسمه گفتگو نه، د دې قسمه وینا نه موږ څه اخیسکو، معنی ترې څه واخلو؟ تا مونږ محب وطن پاکستانی یا د پښتنو قیادت کوونکې یا د پښتنو سردار په څه باندې وویو چې تا خو پښتنو سره په خپل دومره غټ ظلم وکړو، تا خو د پښتنو نوم په آل وڼ کې، په آل دنیا کې، په آل خلکو کې داسې تاثر خور کو چې د پښتون شمله دې بدنامه کړه، د پښتون پټکې دې بدنام کو، د پښتون نوم دې بدنام کو، د پښتون ناموس دې بدنام کو. پښتون خو ما مخکې هم ویلو چې پښتون خو شان دا دی چې پښتون خو یو غیرتي دی، پښتون یو نر دی، پښتون غیور دی، پښتون بهادر دی، پښتون په دین او په اسلام باندې مین دی او پښتون یو محب وطن دی. ګوره جی تاریخ په دې خبره باندې گواه دی چې پښتون د دې خپل خاورې د پاره، د دې خپل فوج د پاره، د دې خپل ادارو د پاره خپل ځانونه قربان کړي دي، خپل بچي چې کوم دی هغه قربان کړي دي، خپل جان مال قربان کړي دي. کوم وخت کې مخکې تیر شوی ماضي ته به موږ لاړ شو چې په کوم وخت کې زموږ په پاکستان باندې حالات راغلي دي، دشمن موږ ته په بدو سترګو باندې، په خیرونو سترګو باندې کتلی دي. نو زموږ دغه قوم، پښتون قوم، که هغه هر هغه قبیله دی، ګوره که هغه مسعود دی، که هغه وزیر دی، که هغه افریدی دی، که هغه مومندی دی، که هغه سواتی دی، که هغه د دې آل وړ ملکن کې چې کوم دی، په آل ملکن کې چې کوم دی هغه باشنده دی یا د دې خاورې نه پیدا دی، هغه خو داسې غیرت کړی دی چې د پاک فوج نه مخکې د دشمن خلاف راوتلی. زمونږ عقیده او ایمان خو دغه دی، زمونږ هرګز دا نمایندګي نه ده، نه منظور پښتون زمونږ مشر دی، نه مخکې دی موږ تسلیم کړی دی او نه منظور پښتون اوس موږ تسلیمو، ځکه چې مخکې فضل الله راغی، فضل الله د اسلام په نوم باندې چې کوم زمونږ پښتون بدنام کو، علم بدنام کو، عالم بدنام کو، مفتی بدنام کو، قاری بدنام کو، جماعت بدنام کو. زه تا ته دا وایم چې هغه موږ له کوم خیر راکړه. په هغه وخت کې منظور پښتون کوم ځای و او منظور پښتون زه تا ته دا خبره یو بله کوم، ته چې په خپله په طالبانو کې وې یا ستا ورور قاري محسن په طالبانو کې، په هغه وخت کې تا دا غږ ولې نه کوو؟ بله خبره دا ده
ته چې کوم د دې لر او بر خبره کوي ښه ټیک شو ما تا سره دا خبره ومنله چې لر او بر پښتانه دي جا ګوره په افغانستان کې چې کله نیټو په هغو باندې مسلط وه په هلته کې د هغو تورسرې د هغو بچي په غټ په ذلت کې وو تا د هغو خلاف آواز اوچت که نه ولې ځکه چې په تا باندې د ډالرو زور دی تا په ډالرو خپل ایمان خرڅ کړی دی ولعنتي یا دهشتګرده یا باغي ته ماته دا وایه چې زه تا ته دا القابات رانه کړم زه تا په کومو القاباتو سره راوبلم ځکه چې ستا په جلسو کې د پاکستان جنډه بنده ده ستا په جلسو کې د پاکستان ترانه بنده ده ستا په جلسو کې نعره تکبیر الله اکبر بند دی ستا په جلسو کې د آرمی خلاف آواز کیږي ستا په جلسو کې د ایجنسو خلاف آواز کیږي ستا په جلسو کې د پاکستان خلاف آواز کیږي نو ستا په جلسو کې دا هم ویل کیږي چې موږ کې پی کې د پاکستان نه آزاد غواړو تا ته دا خبره کول غواړم چې کوم وخت کې په افغانستان کې هلته کې نیټو راغلې وه په مدرسو باندې بمباري کړې وه په پښتنو باندې بمباري کړې وه ستا ته چې دا غږ اوچتی چې لر او بر یو دی تا هغه ځای کې غږ ولې نه کوو ولې هغه پښتانه نه هغه ظلم نه زه دا خبره کول غواړم چې هلته کې په افغانستان کې یو افغانی ماته داسې ثبوت کړه چې ناس هلته کې دی او د پاکستان په حمایت کې آواز اوچت کړی دی نه هرګز نه دا خو تی نامک حرام ای غټ بې غیرت ای چې په پاکستان کې ناست یو د خپل د پاکستان د ایجنسو خپل د پاکستان د فوج خپل د پاکستان بد وای نو د دې نه به غټ بغاوت بل کوم کې دی چې تاسو ماته خو انصاف زه په تاسو باندې ږدم ګوره انصاف په تاسو باندې دی چې په امریکا کې یو سړی ناست دی د خپل امریکې بد تر اوسه پورې به هغه نه ویلي او د پاکستان په حمایت کې به آواز هم نه کړی ولې ځکه چې هغه هم په خپل خاورې سره پت پالي پښتو پالي غیرت پالي ته دلته کې ناست دی نو کم از کم چې د پاکستان په دې خاوره باندې ننګ نشي کولی پاکستان په دې پښتنو باندې غیرت نشي کولی د پښتنو په دې خاوره باندې دا ته پت نشي پاللی نو کم از کم زمونږ پښتانه زمونږ د ایجنسیانې زمونږ د پاکستان بدناموه ما دا بدنامه ته طرف ته مه بوځه چې بیا خلک مونږه در په دې کې کوي چې پښتون وي نه بیا به وایي چې یاره دا خو خپل په ملک نه مني نو مونږ به څه ومني سوات کې چې د اختر تیر شو که نه دا کوم اختر په دې کې چې کوم سیلانیان راغلي ته دې ته یوازې وګوره مخکې به چا د سوات ته د راتګ تصور هم نشو کولی نن سبا کې ته وګوره تقریبا 80 لکه سیلانیان راغلي دغه خبره ثابت شوه چې دلته کې مکمل طور باندې امن دی او د دې امن کریډټ چې کوم دی دا زه پاک آرمي ته ورکوم هغوی قربانو ته سلام کوم د هغوی وینو ته سلام کوم د هغوی جذبو ته سلام کوم او زمونږ د دې خاورې چې کوم کسان محب وطن دي د دې سوات د امن دپاره خپل ځانونه ورکړي دي او خپل د بچو قرباني د کړي دي هغوی ته زه سلام کوم په اخره کې دا میسج ورکول غواړم چې ان شاء الله تعالی به چې کوم ځای کې د منظور پښتون ډلې جلسې یا جلوسي او په هغې کې د پاکستان خلاف یا د پاکستان آرمي خلاف یا د ایجنسو خلاف داسې قسمه حرکت کوي باقاعده محب وطن پاکستانیان به راپاسي او په هغوی باندې به قانوني کار کوي پاکستان زنده باد پاک آرمي پاینده باد